قانوني د سن نه چې کومه سونه راوځي د هغې خلاف او بله میثاق کلي کې چې کوم ریت دا شګه چې ورته دا راوځي د دې غیر قانوني مایننګ خلاف چې کوم دی نو دوه د معدنیاتو افسران او یو د جهانګیري ایسی صاحب معطل شوی و په هغې باندې په دې غیر قانوني مایننګ باندې او چیف سیکرټري هغه معطل کړي او ډي ایس پي صاحب پکې تبدیلي شوې وه. نن ډیپټي کمشنر نوشهره یو داسې فیصله وکړه چې د غیر قانوني مایننګ خاتمه کېدو والا د نوښار ډي سي نوشهره او د معدنیاتو اسسټنټ ډایرکټر چې کوم نوی راغلی دی پرون بله د چارج اخیستی دی د هغه تنویر خان او د هغه سټاف او پورې د ضلعي انتظامي افسران نن یو ډېر غټ اپریشن د پولیس نفرۍ سره هیوي مشینرۍ سره د تحصیل جهانګیري چې کوم آفس دی په کوډي کې په هغې کې راغونډ شوي خو چونکې څه وجوهاتو په وجه باندې هغه اپریشن چې کوم دی نو هغه نن ونه شو او د هغې تیارې مزید تیز کړی شو د هغې دپاره تیارې شکنجه د غیر قانوني ګولډ او د ریت مافیا خلاف چې کومه شکنجه تیاره شوه نو هغه تاسو سوچ هم نشئ کولی دا د ډي سي نوشهره چې کوم دی نو دا موږ سره نن خبرې اترې وکړې چې غیر قانوني مایننګ موږ اپریشن یې موږ مخکې هم کړي دي خو دې پیره چې کوم اپریشن دی د ګولډ او د شګې مافیا خلاف دا به فیصله کن اپریشن وي نو دې کې چې وي هغه نه موږ دا هم تپوس وکړو چې دې کې چې کوم کسان د چا د لاسه دا غیر قانوني مایننګ کېږي چا سرپرستي چې اصله ده که هغه حکومتي کسان دي او که هغه سرکاري اهلکار دي که هغه افسران دي او که هغه اهلکار دي د هغې خلاف موږ پوره انکوایري کوو لګیا یو جوډیشل انکوایري موږ کوو چې په دې کې څوک ملوث راووتله نو د هغې خلاف به موږ یو ډېر غټ اکشن الو او ډېره سخته کاروایي به د دې خلاف کېږي ولې چې په دې باندې د چیف سیکرټري احکامات دي دا افسران چې کوم معطل شو دا د چیف سیکرټري په هدایاتو باندې شوي دي او د دې ثبوتونه هغې ته تللي دي چې باید دلته کې داسې لکه مایننګ کېږي خو زه به تاسو ته کتونکو یو خبره وکړم چې د ډي سي نوشهره چې کوم نن په دې باندې اکشن اخیستی دی نو یقین وساتئ عرفان الله محسود صاحب دا یقین وساتئ چې کومې چغې دي مونږ د پنځه شپږو کالو نه والې چې د غیر قانوني مایننګ کېږي په نوښار کې او د مونږ د نوښار قدرتي وسایل هغه یې خپو لاندې کوي لګیا دي چې کومه طاقتوره مافیا ده هغه د هغې خپو لاندې کوي د مونږ د غریبانانو د زمیندارانو چې کومې ځمکې دي په هغې باندې قبضه دي ای په لیزونو نه دي ورکړي او هغه په هغې نه انلیګل مایننګ به کېدو د هغې خلاف هم دغه خلکو ډېر غټ اکشن کړی و د ډي سی صاحب ته هم راغلي وو او احتجاجونه یې کړي په موټرځای باندې خو هغه نو شوي خو نن چې کوم د معدنیاتو چې کوم اسسټنټ ډایرکټر دی تنویر خان بالخصوصا ډپټي کمشنر نوشهره عرفان الله محسود صاحب چې نن کم سټپ اخیستی دی کم آغاز هغه کوي د غیر قانوني مایننګ خلاف نو یقین وساته چې د مونږ ضلع به د دغه مافیا نه انشاءالله تعالی ډېره زر خلاصه شي او کم چې د نظام پور خلک دي او هغوی ګولډ راوباسي نو زه دا هغوی ته تسلي ورکوم او زه دا امید ساتم چې یو قانوني شکل به دا ځای اختیاروي چې د چا ځمکې دي د چا په دغه ځای حق دی هلته به انشاءالله صوبایي ګورنمنټ دغه لیلامي به د هغوی دپاره کوي او دغه ځایونه به عمدی ته ملاویږي
ولې چې بل څوک یې اخیستی ځکه نشي چې دا حق دی دغه د نظام پر د خلکو دی. نو ډي سي نوشهره نن یو ډېر غټ اپریشن کولو، ډېر هیوي اپریشن و، موږ داسې اپریشن تیارې موږ چېرته هم نو لیدلی، صرف دغه تیارې مو لیدلی د انتظامي چې بس یو به ایسي صاحب شو، پولیس په شولو او لا بړل او د معدنیاتو افسر به ورسره یو ګاډي ته به بس بند کړ، پرچه به یې کړ پاکوړي کې، یا به 15 ګاډي بند کړ پاکوړي کې، خو هغه نه کېده. نو ډي سي صاحب یو ډېر ښه ایکشن اخیستی دی، ولې چې کله به اپریشن کېدو د ډي سي صاحب مطابق د هغه وینا دا ده چې کله به موږ دغلته اپریشن کولو نو موږ ته به اطلاع راغله چې بهی ځای خالي شو. کله چې هلته کې به کېدو مایننګ ابا اطلاع به هلته لاړه، ابا ځای خالي شو. اوس وی موږ دا فیصله کړې ده، انتظامي دا فیصله کړې ده، د معدنیاتو محکمې دا فیصله کړې ده چې هلته به 24 ګنټې پولیسو او د منرل ګارډ د معدنیاتو او ضلعي انتظامي چې کوم دغه دي ذمواریان دي، ای به هلته باقاعده ډیوټي کوي، ای به هلته پراتي، ای به مانیټرنګ کوي د دغه ځای چې دغلته څوک راځي او څوک ځي او څوک غیر قانوني مایننګ کوي. نو دا کمیټیانې چې کومې دي نو دا جوړې شوي دي د دې دپاره د اپریشن نه پس په هغوی هغه دغه ځایونو کې باقاعده طور به هغوی ډپټیانې کوي خپلې دغې د دې دپاره چې د انلیګل خاتمه د نوښار نه وشي. نو زه په دې دا چې موږ ته کله ډي سی صاحب ووایي نو موږ امید پیدا شو چې بهی داسې دا غیر قانوني چې کوم دا کوم سپلای چې کېږي د شګې چې کومه مافیا ده نو هغه به هم د په آرام شي، او بل چې کوم د ګولډ د سیند نه چې کوم راوځي نو هغې هم یو قانوني شکل ادا کړي او همدغه خلکو ته کېدی شي هغه ورکړي حکومت په اعلان باندې، نو قانوني شکل چې ورته میلاو شي نو به بیا به د دې نه جنگ جګړې خون خرابې دغلته ګوره خون خرابې وشوې، دغلته هر څه وشو. نو دا ډي سي نوشهره او محکمه معدنیات چې کوم دی نو دا یو ډېر ښه سټپ اخیستی دی. نو امید دی چې د موږ نوښار چې کوم دی نو هغه به محفوظ شي، د زمیندارو ځمکې به محفوظ شي او دغه چې کوم دی نو دا به یو قانوني شکل ادا کړي. اوس اجازت غواړو انشاءالله بیا به هم راځو او تاسو سره به هم دقه شانې د هر قسم چې څنګه څه سټوري څه خبرې تاسو سره موږ شیر کوو. اجازه غواړو د الله په امان.